السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ټیک ټاک کې عزتمندو. یو ډیره افسوسناکه واقعه رامحیطه شوې ده په نوشیخرا کې. پلار ظالم د دویم واده لپاره خپل موسی زوی ډیر بې دردۍ سره قتل کړو. د موسی مور وفات شوې وه او د حساب له د موسی پلار جینۍ سره یارانه وه او واده کول ورسره غوښتل. د دغې واده دپاره ظالم پلار خپل موسی زوی ډیر بې دردۍ سره قتل کړو. راځئ مینوالو، پلار یې داسې ولې وکړل؟ موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوي، مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بر ټلی نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره میلاویږي. دا واقعه په نوشیخرا کې رامحیطه شوې ده چې پلار ظالم د دویم واده لپاره خپل موسی زوی ډیر بې دردۍ سره قتل کړو. د موسی مور وفات شوې وه، دوه نیم کال یې شوي او د حساب له بیا د موسی پلار جینۍ سره یارانه سازه شوې وه او هغې سره یې واده کول غوښتل. هغه جینۍ خو هم واده ته ورسره تیاره وه. بیا دغې جینۍ د موسی پلار ته ویل چې ته دې خپل زوی مړ که. د حساب له بیا دغه ظالم خو هم راپاڅېد او خپل موسی زوی ډیر بې دردۍ سره قتل کړو. عزتمندو، پلار یې ډیر زیات ظلم وکړو. د دویم واده لپاره خپل د زړه ټوکړه ځان نه لرې کړله. زوی خو د زړه ټوکړه وي او بیا دغې پلار ظالم د جینۍ دپاره قتل کړو. داسې ملزم لا خو سخت نه سخت سزا پکار ده او دې سره دغې جینۍ لا خو هم سزا پکار ده چې سزا ورته میلو شي. عزتمندو، زموږ د دې ویډیو دا مقصد و چې پلار ظالم د دویم واده لپاره خپل زوی قتل کو او هغه واده خو هم ونه شو. نو تاسو هیڅ چرم داسې ظلم مه کوئ چې هغه حساب له بیا د واده هم ونه شي او په جیل کې ګرفتار شي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.